عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بالکل نه د سیده کړي نو ښا شیطان چې به را روانو نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې به په لاره را روانو شیطان به لار پرېښودوي عمر را روان او د سړي د خپلې ښځې سره مسله راغله وی زما چې امیر المؤمنین له شکایت وسو چې راغې ورکې ودرېدو نو کور د امیر المؤمنین د خپلې بیبي سره مسله سټارټ ده او د چې خبرې واورېدې نو امیر المؤمنین باندې ښځه داسې لږه زوروره لګیا ده ډېره کې وی مسله مې حل نه شوله بس ما خو وی ماله به دې مسله حل کړي نو امیر المؤمنین چې راووت ده ته یې وی څه دي وی حضرت بس مسله مې راوړې وه خو واپس وی نه وایه وی نه جي بس نه حل کېږي وی ولې وی ما ته چې کومه مسله ده هغه تا ته م وکړه ما د بیبي نه مسله راوړې نه خو دلته م سټارټ وه امیر المؤمنین ورته وایي ودرېږه ما نه تپوس وکړه که زه ولې دې ښځې ته صبر کوم دا ښځه چې په ما تا ته زوروره ښکاره شوله صبر ولې کو ما ته غوږ دوي دا ښځه زما او د جهنم په منځ کې پرده ده که حلاله بیبي چا ونه کړه نو دی به زنا کوي نو جهنم ته به ځي نو دې حلالې بیبي په وجه موږ د جهنم نه بچ یو دا دویم چې وی زه د کوره وځم دا زما د کور حفاظت کوي ما کور کې چوکیدار ته ضرورت نشته دوه وی چې وځمه نو زما ټولې کپړې انځي زما دوبي ته ضرورت نشته دوه زما د بچو تربیت کوي درې ماله د کور چوکیداري کوي څلور ماله خدمت کوي زما کپړې انځي دا دومره خدمتونه ماله کوي نو زه دې حقونو ته ګورم نو ځکه دې ښځې ته صبر کوم نو هغه کس ورته وایي دا کارونه خو زما ښځه م کوي نو چې ته ښځې ته صبر کوي نو زه به ورته م کوم ښه ټیک ده که نه نو دا د ذیل ایسر نه پیدا ده بیخي نه سیده کېږي لږ ډېر کوږوالی به پکې وي خو د دواړو جهانو سردار فرمایي الدنیا کلها متاع دنیا ټول د ژوند سامان دی ښه هېڅ چیز پورې مړه مه کلکوئ پټي پورې مه کلکوئ ګاډې پورې مه کلکوئ بنګلو پورې مه کلکوئ الدنیا کلها متاع دا ټول سامان دی خو په ټوله دنیا کې بهترین سامان پیژنئ دا خطا دی چې وی ګاډی دی دا خطا دی چې وی بنګله ده دا خطا دی چې جایداد دی دا خطا دی چې مارکیټونه دي نه د دواړو جهانو سردار فرمایي الدنیا کلها متاع دنیا ټول سامان دی او بهترین سامان د ژوند د دنیا المرأة الصالحة هغه نیکه بیبي ده چې په چا نیکه بیبي د دنیا بهترین سامان اومون چې د نیکه بیبي اوموندله المرأة الصالحة چې کله دته نیکه بیبي میلو شي باز د دنیا بهترین سامان اومون ګاډی دی نه کور دی خپل نه اجره دی نه کچه کور دی ټایل دی نه خو المرأة الصالحة چې هغې کې یوه نیکه بیبي ناسته وي دا د دنیا بهترین سامان چې دی هغه نیکه خو چې بیبي خو نیکه وي که چې بیبي خو نیکه وي داسې بیبي پکار ده صحابي دی سحر د کوره مزدورۍ له وتو بچی بیمار دی چې مزدوري د ورځې وکړله ماښام کور ته راغی نو بچی وفات شوی دی المرأة الصالحه دې ته وایي نیکه بیبي دې ته وایي خاوند چې راغی نو بچی وفات خاوند تپوس کوي زما بچی څه حال باندې دی وی هغه ته آرام راغلی دی مطلب دا د دنیا د تکلیف نه په آرام شوی دی د مقصد دا چې بچی مې الله روغ کړی آرام ورته راغلی بیبي حل نه وایي که حل وامه نو شپه کې کفن دفن نه کېږي نو په ما د شپه بده وځي خو چې په خاوند مې بده ونه وځي حل نه وایي خاوند کېناست ډوډۍ یې وخوړله ډوډۍ نه فارغ شو کتابونو لیکلی دي هغې صحابي د خپل خواهش مطابق شپه تېره کړله پته خو ورته شته نه چې بچی مې وفات او بیبي د لباس نه هم پته نه لګي د طبیعت نه هم پته نه لګي نو اوس که درته ال ونه وایي نه حالات په یې داسې جوړ کړي چې ته به پوه شې چې څه شته
که په خوله نه وایي نو حالات یې ډېر بد وي. نو حالات هم ټیک دي، طبیعت هم ټیک دی، لباس هم ټیک دی، خبرې هم ټیک دي، نو خاوند پوه نه شو. نو مې روټۍ وخوړله، مې د خواهش مطابق شپه تېره کړه. چې سبا شو نو دې صحابي ته وایي ډېر په طریقه اوږد حدیث شته دی روایاتو کې. څوک چاله امانت ورکړي بیا دا کس راولګي امانت ترې نه غواړي نو چې دی په امانت کې لکېږي نه ښه به کوي. وي نه، وي داسې یو امانت الله را کړی او هغه ماشوم بچی دی الله اخیستی. زما بچی وفات او اپلې کمره کې ستا د بچي لاش پروت دی، د ماشوم بچي. ښه زما بچی وفات او ما ډوډۍ خوړه او زما بچی وفات او ما د خواهش مطابق شپه تېروله. دې کور کې ما روټۍ خوړه او اپله زما د معصوم بچي لاش پروت. ما د خواهش مطابق شپه تېروله، زما د معصوم بچي لاش پروت. دې بیبي څومره صبر کړی. صحابي د حق ځای نه روان شو، لاړ د امام الانبیا خواته ورغی. نبی علیه السلام ته وایي الله حبیبه بیګا مې بیبي د صبر قدم اوچت کړی. څنګه بچی مې کور کې مړ و، ما روټۍ خوړلې ده، ما د خواهش مطابق شپه تېره کړې ده. امام الانبیا وی دعا وله وکړه. خو قیمتي لاس یې چې نبی علیه السلام دعا وکړله وی یا الله دې بیګانۍ شپه کې دوی له برکته، بیګانۍ شپه کې وله برکت. د پیغمبر دعا وه د هفتې شپې نه ورله الله یو بچی ور او د بچی چې پیدا شو نو امام الانبیا لی راوست نبی علیه السلام. نبی علیه السلام وله تحنیک وکړو، خپله جوته خوږ څیز یې ورک او نوم یې ورله کېښود. وی د نوم به عبدالله احب الاسماء الی الله. په ټوله دنیا کې الله ته خوښ نومونه دوه دي، عبدالله او عبدالرحمن. د دې نه غوره نومونه نشته. په ټوله دنیا کې الله ته خوښ نومونه عبدالله او عبدالرحمن. امام الانبیا وله نوم کېښودو عبدالله او دعا یې وله وکړه وی دی بوځم. صحابي وایي د هغې شپې د بیبي د صبر برکتو چې دقه عبدالله مې ولیده، دا کم چې دقې شپې نه پیدا شوی د دې عبدالله مې نښه بچي ولیدل، نښه او نښو واړو بچو یې قرآن ویلی او ما په خپلو سترګو ولیدل. دا د دغې بیبي د شپې د یوې شپې د صبر برکت، د زغم برکت و. دې ته المرأة الصالحه وایي چې کله ورته خاوند وګوري نو دا به خوشحال. دا د نیکې ښځې صفت چې خاوند وګوري دی به خوشحاله شي، د ده به ستړې ختمه شي، د ده به تکاوټ ختم شي، بس د په مخ باندې به خوشحالي راشي. دا د نیکې ښځې صفت دی، دا د نیکې ښځې صفت دی. زنانو ځان کې دا معمول پیدا کوي. خاوند کور ته راننوځي سلام وکړه، خاوند لاس ښکل کا، خاوند نه پیزار والا، خاوند کټ کې کېنوه، اوبه ورکا، چای ورکا، دمش. بیا د هغې نه پس د کور خبره کوه، د هغې نه پس د کور خبره کوه. د خاوند رضا والا ښځې له مطلوب د خاوند رضا ده. د دواړو جهانو سردار فرمایي چې کومه ښځه وفات شوله او دې ځان سره یو سرټیفیکیټ وړو، زنانو دوه سرټیفیکیټ یې اوسئ چې آخرت له ځئ. دوه په لنډو یو فرض مونځ چې چرې فرض مونځ مه پرېږدئ. بس هیڅ صورت که خاوند دی که بچي دی او که میلمه دی او که شپه ده او که ورځ ده، زنانو په فرض مونځ چا سره هم سمجوته مه کوئ. بس چې له فرض مونځ تیم شو الله اکبر، خاوند پاتې، بچي پاتې، میلمه پاتې، هر څه پاتې، الله اکبر د الله د طرف نه اعلان وشو. زنانو د اذان ته غوږ دی، نارینو د اذان اورئ. د اذان چې شروع شي وی الله اکبر، لږ سوچ کوه وای دا د الله د طرف نه یو منادي ماته آواز وکړو. دا آواز د الله د طرف نه دی، دا اعلان زما د رب د طرف نه دی. دا اعلان چې راغی دا د بادشاهانو بادشاه اعلان وکړو چې الله اکبر. بس هر څه په ځای پرېږدئ او فرض مونځ له ورځئ.
امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه چې وفات شو، یو سړی خوب کې ولیدو. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه یو علیشان محل کې دی، ښکلي ځای کې ناست دی او ورسره یو ګاونډي و، ګاونډي انګر و، هغه ورسرم هلته ناست. محدث وایي امام احمد بن حنبل خو ولی د قرآن په مسله باندې امتحان ورکړی و، وجود یې تار تار وړی دی چې کله جنازه په روډ تیره شوله نو 100,000 غیر مسلمو ایمان راوړی و. امام احمد بن حنبل خو داسې سړی و، اخو امام المسلمین و، خو چې دا ګاونډي څه عمل و چې د امام احمد بن حنبل سره یو ځای ګاونډي ته ګوره او د امام احمد بن حنبل سره یو ځای مقام ته. حیران وم چې د ده به څه عمل و. کور ته وکره راغی، تپوس کوي. بیبي ته وایي ستا خاوند چې مړ دی د ده څه عمل درته معلوم دی؟ ته یې په عمل څه کوې؟ بس وی د ده یو عمل و چې هغې عمل هغه ګاونډي امي سړی د امام المسلمین سره یو ځای کړی دی. اوس پته نه لګي. بیبي ورته وایي او ما ته یو عمل معلوم. هغه عمل یې دا و چې کله به یې څټک داسې ونیوه، داسې به یې څټک شاته واړو او دې کې به اذان وشو چې الله اکبر الله اکبر. څټک به یې شاته اړولی و، بیا به یې څټک مخې ته نه راړوی، د الله د طرف نه اواز و. څټک به یې په هغه ځای پرېښود او مانځله به روان. دقه یو عمل یې ماته یاد دی. وی اقی عمل هغه د امام المسلمین سره ملګری کړی دی، یو ځای کړی دی. د بیبیانو لومبی سرټیفیکیټ په آخرت کې د مانځه درله کاته شي. قیامت کې چې زنانه ودرېږي لومبی تپوس پتې کېږي عن صلاتها، د فرض و. زنانو نه په میلمنو خلاصېدی شي، نه د خاوند په خدمت خلاصېده، هېڅ عذر دې نه دی قبول. عن صلاتها الله به وی د فرض منځ تپوس پکو، د خاوند د حق نه به مخکې کو، د بچو د حق نه به مخکې کوم. عن صلاتها نو زمونږ د زنانو اکثر منځونه بې ټیمه دي. ښه کوي نه او چې کوي نو بې ټیمه دي. تپوس دې وکړه که